دا تقریبا څوارلس سوه پنځلسمه ورځ بېروزګاره وو، دغه کارونه نشته. په دې لس یولس ورځو کې بلکې په دې د سیلاب نه واله تر ننه پورې زموږ خوا نه هېڅوک هم نه دی راغلی. زما نوم ضیاء الله دی او زه د کالام یم. لنډاکي حبیب کبانه هوټل کې کار کوم او مونږ باندې سیلاب راغلی دی او بس زمونږ نه هر څه سامان مامان وړی دی. زمونږ هوټل ډک و، هغه ټول سامان وړی دی. زمونږ 15-16 لکه روپۍ نقصان شوی دی او حکومت اوسه پورې زمونږ خوا ته نه دی راغلی، نه زمونږ تپوس کړی او زمونږ خپل مدد باندې په خپل هوټل کې لګیا یو او مونږ 15-16 کسان یو. مونږ د کالام یو، مونږ دلته کار کوو او 15-16 کسان د دې ځای دي، دی هغه هم دې هوټل کې کار کوي. بس مونږ بېروزګاره شو، هغه دیاړیان هم لاړه او باز خپل په مدد دې هوټل کې لګیا. ما هارون خان نوم دی، لنډاکي اوسېدونکی یم. دا بلال کبانه هوټل دی، په دې کې ما پخلی کوو او اوس تقریبا چې دا 14مه 14مه ورځ ده سیلاب او هوټل بند دی، کار بند دی او زموږ ډېر نقصانات شوي دي او زموږ تپوس له څوک د اوسه پورې نه راغلي دي، نه زموږ د تحصیل انتظامیه، نه داسې لکه دنیا خلک راځي هوټلو دپاره رامنډې وایي، خو چې داسې نقصان دغه راشي یا داسې حادثه راشي نو هغې بیا تپوس لکه زموږ څوک نشته. نو برای مهرباني څنګه خپل انتظامیې او د مشرانو ته سترګې دي چې یاره دو راشي او زموږ حال تپوس وکړي چې یاره په تاسو باندې دونه عذاب راغی د الله طرفه او لکه دا زموږ سره دنیا مزدوران وو، موږ په خپله باندې وکړي پخلی کوم پوک یم. دا تقریبا 14مه 15مه ورځ زم بېروزګاره یو، لکه کارونه نشته. زما نوم محمد ریاض دی، په دې لنډاکي کې حبیب کبانه کې زه کار کوم. زه د کوکینګ کار کوم، یعنې د پخلي. او دا سیلاب خو په ټول پاکستان کې راغلی دی، بلکې زه داسې نه وایي چې یوازې بنګ باندې راغلی دی، په ټول پاکستان کې راغلی دی او بیا خاص کر په سوات کې ډېر نقصانونه کړي دي. زمونږ په لنډاکي کې 15 هوټلې دي، یو بارګین دی، د هغې هم ډېر نقصانونه شوي دي او دا هر څه تاسو ته ښکاري ظاهري ده د هر څه، لکه دا خټې مټې دا ګنمن دا ډېر زیات دی. موږ دا مشیندرانې راویستې، دا ډمپر راغلی دی، دا مشیندري لګیا ده او خپلې صفایانې په خپله کوو او په دې 10 11 ورځو کې بلکې زه په دې د سیلاب نه واله تر ننه پورې زموږ خوا نه هېڅوک هم نه دی راغلی، نه زموږ ناظم راغلی دی، نه د حکومت انتظامیه راغلې ده، نه MP راغلی، نه MNA راغلی، نه چا زموږ تپوس کړی دی. موږ په خپله لګیا یو او دا صفایانې کوو، دا لګیا یو، دا خټې مټې وباسو او هېڅ چا زموږ مدد نه دی کړی. نقصان زموږ تقریبا زموږ په دې هوټل کې دا خو روغ هوټل و او په دې کې ډېر سامانونه و، په دې کې فریجونه ول او بوتلې وې، ډک ډک کریټونه ول، په دې کې جنریټرې وې، بسترې وې، د دې لکه نوې نوې کمبلې وې. دا ټول لکه خراب شوي دي، کم از کم زموږ 4.5 لک روپو نقصان شوی دی. اوس چې موږ کومې دا خټې مټې وباسو، دا ګندګیري ختمو، دا لرې کوو، نو هم په دې باندې زموږ 2.5-3 لکه روپۍ اوس الټه مزید نوره خرچه راځي. او انتظامیې ته دا درخواست دی زمونږ چې دوی راشي، دا انکوایري زمونږ وکړي، زمونږ دا هر څه دې ویني، زمونږ دا حالات دې ویني. موږ په خپله لګیا یو، زموږ سره په دې هوټل کې کم از کم 12-14 کسان نفره لکه مزدوران دي، د هغوی ټول کارونه بند شوي دي، ټولو ته هېڅ هم نه دي میلاو شوي، بلکې زموږ خو دغه د لاسو خپو مزدوري ده. که موږ دیاړې وکړه. ما حسین نوم دی او دلته په بلال کبانه هوټل لنډاکي کې زه منیجمنټ کوم، د لنډاکي اوسېدونکی یم او دلته منیجمنټ کوم په خپله باندې. دا حالت دی، دا تاسو کتلی شئ تر اوسه پورې دا 12مه غالبا 12مه 10مه ورځ ده، تر اوسه موږ زموږ خواله نه انتظامیه راغلې ده، نه MPA راغلی، نه MNA راغلی چې زموږ تپوس وکړي چې یاره تاسو په څه حالت کې. او نقصان خو دا شوی دی چې کارپېټونه، بالښتونه او جنریټرو داسې فریزري هغه بیخي د کار راویستي دي، اوبو ته دننه دغه شوي، هغه خو بیخي بېکاره کړي دي. ټوټل نقصان کم از کم زموږ د 9.9 لکه روپو پورې نقصان شوی دی او د هغې سره دا د اوسه پورې خپل اپنې مدتاب لګیا یو، تر اوسه نه څه انتظامیه شته، نه څوک راغلي دي خواله چې تپوس یې کړی دی چې
چېرې تاسو په څه حالت کې تاسو مطلب دا د کاروبار بند شو او بله چې دا خبره ده چې زموږ سبل ته رزق سبل څه وسایل نشته که نه موږ په دې کې لګیا وو دلته تقریبا 10-12 کسانو هغه هم زنګ سره فارغه شول د هغو هم کارونه مارونه دغه شو د هغو چولې مولې په کور کې بندې شوې زنګ سره ټول لکه مزدوران هم لاړل د کاره